پاکستانیانو ته مې دغه یو مشکل چې اوس مریم په میټینګونو کې او د مولانا په خوا کې نه شي دوی به کار خراب شي. دوی لکه مونږ پې پوه یو که نه، ته اوس خامخا دا تارونه چېړې که نه، د مولانا نه بغیر د دوی بیا د مریم دیدار وکړي که نه، هسې دوی د مولانا پسې لګېږي. پوه یې نه شوې؟ بالکل دوی خو چې د مریم دیدنونه کوله لیکچرر، دی خو د مولانا د وجې نه کوله. اوس چې بابا جان راغی هغه به مسلم لیگ نون پرزنټ کوي، میټینګونو جلسو ته به راځي، مریم به کور ناسته یا به دا. پوه یې نه شوې؟ بالکل نه جي په خدای قسم چې نه یم پوه شوی. لږ شانتې وضاحت راکړه پوه مې که څرنګې به د نورو عوامو د مولانا فضل الرحمن په وجه د مریم نواز دیدار کولو سره هم نه یم پوه شوی. په دې خبره مې لږ شان پوهه که، او که تا یو ټرن اخیستی وي یا څه، نو پلیز د خپلې خبرې وضاحت وکړه، موږ نه یو پوه شوي. او ځکه مې ستا دغه ویډیو په زه نه پوهېږم پروګرام کې واچوله چې په څه طریقې سره به د عوامو د مولانا فضل الرحمن په وجه د مریم نواز دیدار کولو. آیا دا ویډیو د دغې دپاره جوړ شوی و یا چې به خلکو کم تنقید کولو چې دا مولانا فضل الرحمن صاحب ولې د مریم نواز سره په یو سټیج ودرېږي، نو تاسو په دغه وخت کې ولې د دغه تنقید جواب نه ورکولو؟ که نه ته اوس راځې او په خپله د دغه خبرې وضاحت کې چې دا د دې دپاره PDM جوړ شوی و چې د مولانا فضل الرحمن په وجه دا خلک د مریم نواز دیدار وکړي، نو ولې د عوام د دغې دیدار ته ناست دي، یا دا داسې د خانه کعبې طواف و چې د عوامو کولو؟ په دغه خبره موږ پوه نه شو. نو تا خو وویل چې پوه نه شوې، نو زه خو پوه نه شوم، خو زه بیا په زه نه پوهېږم پروګرام کې واچوم، د ملګرو په رایې سره به د دغې وضاحت وغواړو، ځکه چې زه که تنقید کوم په سیاسي نقطه نظر کوم، ټول ما دپاره محترم دي، خو صرف د دغې خبرې وضاحت غواړم جي، ځکه چې زه نه پوهېږم او لږ شان په دې خبره کې ما ته یو ټرن شم ښکاري. صحیح شوله؟ په دې خبره کې یو پوینټ دی، یو ټرن دی، نو په دغه وړ باندې مې په دغه غرض مې در سره دا کلیپس شیر کو، چېرې هم زه د چا پرسنالټي باندې خبره نه کوم، که زه تنقید کوم دلته صرف په سیاسي نقطه نظر باندې دا تنقید دی. صحیح شوله؟ نو زه ځکه نه یم پوهه، ټیک شوله؟ په سیاسي نقطه نظر باندې مې پوهې که د دغې دیدار په پوینټس باندې او د دغې اسلامي نقطه نظر څه دی، دغه وضاحت را سره ضرور په دې ویډیو کمنټ سیکشن کې وکړئ، او تر بلې ویډیو ما له اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.